أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اسماء الله الحسنى کی بحث دا الخافض والرافع مخی منگ شروع کرو. اللہ کا تکون کرے واللہ پور تکون کرے. خفض و رفع کته کول او پورته کول، پست کول، لاندې کول او بلندې اوچتوالی ته رسول. تیره جمعه کې موږ سو اشارتن د بعض انبیاء علیهم السلام ذکر کړو، لکه سیدنا ادریس الله هغه مکان عالی ته اوچته مرتبه ته پورته کړو، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بارکی قرآن مجید فرمائل انی متوفیکا ورافعک الی. فدی بابا سے انشاءاللہ نن خونکو بل وخوگو. تو دی آیت کریمہ تعلق در رفع عیسیٰ سر دے، اور تمونگ ویلی وچے در رفع سلکی لا راشی مراد مرتبہ وچے تول نہیں بلکہ ذات پورته کولی. رفعناه مکان علی یا پسے رفع پسے اعلان نشتا. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پبارکی قرآن فرمائے لی جے رافعک الی. خلق روانے ادا کی جے دا متوفیق مانو کی ممیتو کا نبیاوی رافعک الی دا مانشوا چے اللہ دا مرتبہ اوچتا کړه. حال دائے چے دا معنی دلتا کی تحریف دے دا معنی نہ دا دیو انشاءاللہ اول جمعہ باز کو دا ہم ویلیو چے اللہ دائے کسانو درجو چے تکڑے دا چوت العلم چاگیل علم ورکڑ شہر والذین اوت العلم درجات. کمو خلقو چې د الله د کتاب علم حاصل کړی دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو د هغه د تعلیماتو علم حاصل کړی دی، الله فرمایلی دی موږ دیله درجات ورکړي دي، او د هغې درجاتو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حدیث کې کړی دی. هغه دا دی چې علماء کرام کوم چې قرآن و سنت باندې رواني د دنیا لالچ زړه کې نه ساتي، د الله د دین او د حق پرسته عالم پورته کړی دی. نو داسې قسمه عالمان دا د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي، د پیغمبرانو وارثان دي. یو سړی چې هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیاء وارث وي، نو خلق هغه ته په هر نظر ګوري ونه، د خلقو د نظر هیڅ حیثیت نشته. د هغې وجه دا ده چې کله خودي د یو بې دینه سړي سره اپورته کېږي ولې دنیا د لالچ تباره، او کله یو عالم فاضل سړی به ځمکې له راوبغوي په دې وجه چې هغه د دې د طبیعت کار نه کوي. د خلقو مسله نه ده، اصل مسله دا ده، اصل ذلت او پستی دا ده چې انسان د الله په نظر کې ذلیل او پستی.
او اصل لوی دارا اصل علو بلندی دارا چې دا الله په نظر کې یو سړی اوچت دی بس دغه اوچت دی. علماء دو قسمه داسې عالمان هم وي چې هغوی قرآن و حدیث ویلي او د هغوی په خپل علم باندې عمل وي. دته نیکان علما وایي هغه عالمان چې با عمل دي نو با عمل عالمان د انبیاء علیهم السلام وارثان دي. کوم آیت کریمه چې ما ویلې ده کې د با عمل علما او ذکر نه ده بلکې د بے عمل عالمانو ذکر دی. بګي کم خلق چې علم حاصلې د دین طلبا دې ځان پرې باندې پوهې کی چې علم مقصود نه دی بلکې په علم باندې عمل مقصود دی. ډېرو خلکو د دین نه او د قرآن او د حدیث نه یو تیوري جوړه کړې ده یو نظریه جوړه کړې ده او ویم دا چې زما په نظر کې او زما په نظر کې حال لري قرآن او حدیث تیوري نه ده دا نظریه نه ده دا عقیده ده. دا بیچارهګان په دې نه پوهېږي چې نظریه تصور او عقیده کې څه فرق ده. عقیده یو اٹل حقیقتی دا الله او د رسول د طرف نه پاغه حکمي جبکہ نظریہ او تصور هغه ځنی او شعر ګمانی که څوک منی و دیونی کنه منی خپل کار وکړي. اسلامی عقاید دی تصورات او نظریات نه دي دا نظریه نه دي بلکې دا عقیده ده. په دې وجہ کړه چا خیال لای چې ځکه الله همنم نوم سن جوړیږي او کنه منم نو سن جوړیږي دا نظریه غلط ده. دې وجہ دارا چې الله یو منل عقیده ده ته دینه بغیر وکړ نه کیږي. کسړې الله همني او الله سره څوک شریک جوړ کی نو په دې امکان نه کیږي. انسان و عقیدہ خالص ساتي دوار کیف دو علم مقصد عمل کولی. یو داسې بنی آدم چاہے کہ علم اشترے تیوری اشتہ بگئی لیکن قرآن تناستے ہو کنزلی گئی قرآن تناستے ہو چاہ بیزتی گئی ممبر باندے ناستے ہو دے بیزتے خبری گئی دے جا سوچ کی اور فکر گئی دیکھا ہر سمر جانتا شیخ القرآن یا شیخ الحدیث ہوئی دے نہ تین کرے اور نہ تیرہ کرے دے اس نے بگاری دے یو سڑی اخلاق چی دا قرآن و حدیث سر برابر نشی نو دے مہربانیوں کی ممبر باندرم نکینی اور مہربانیوں کی خلق و دعوت ہم نور گئی. دی آیت کریمہ کے داغ سڑی ذکر دے جا کہ علم موجود دے لیکن آگا عمل نشتا. مونگا ټول خلق تقریباً مسلمانان دی مصیبت کے گرفتار ہو چې دی اولوی سړی زوی وي زمونږ خیال لای چې د پلار نه دوه ګوتې پورته ده هغه پروتوکول هغه عزت هغه احترام ورکو چې هغه نه ځان روکشي او د هغې نقصان دا وشي چې نوې نسل ابیدي نشي. دا خو غالباً چې کوم آیت ویم د سورۃ الاعراف 176 آیت ده خو قرآن د دینا درې څلور پنځه آیاتونه مخکې جملې ویلي دي دا آیات هغې سره مربوط دی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة دا د ناکاره وارثانو ذکر کوي چې پلار نیکه لوی خلقو با عمله عالمانو لیکن دا غي اولاد نا اهل پیدا شي او غي داوي چې زمونږ هر څه عملي لکه زمونږ د ټولو خلقو دا خیال لې چې د سیدانو په ټبر کې پیدا ای نو دی چې هر څه نو سيغفر لنا دی بخلی شه
یا د مولیانو کورنۍ کې پیدا یې نو دی خامخا مغفور له دی. قرآن دا بحث هغه دی نه شروع کړی او په دې وجې شروع کړی دی چې اصلاح وکړي د مسلمانانو. قرآن د هغې مختلف جوابونه کړي دي. په هغې جوابونو کې یو جواب دا دی دا کوم چې ما ویلی 4 جواب قرآن مجید کړي دي. دی آیت کریمه کې دا 2 چې ما لوستي دي په دې کې قرآن مجید 4م جواب د دې خبرې کوي چې دا الله په کتاب کې د چا د ذات د پات د خاندان د نسب اس حیثیت نشته. حیثیت کده نه صرف او صرف د عقیده او د نیک عمل له. یو سړی چې هغه خپل عقیده او خپل عمل رستو کو نو لم یسرع به نسبه دا هغه نسب د مخکې نشي رسول چې زفلانه او زفلانه او زفلانه په فلانی او فلانی او فلانی باندې کار نه کیږي. خپل عقیده او خپل عمل سے چې ویلي دي په هغې باندې صحیح عمل دا دی ضروري. د چا ذکر قرآن مجید چې دلته کوي دلته مفسرین دلته بلعم یا بلعام بن باعورا یا باعور یا باعر مختلف تلفظات د ذکر کوي. قرآن فرمائی آتیناہ آیاتنا اړو کې سړی نه مونږ ورلا د خپلو کتابونو د خپل کتاب د خپلو آیاتونو علم ورکړو. علماء دې د دماغونه دا باته وباسي چې ما علم کړی دی که زه عمل کوم او که نه کوم د ده نه غوره یم. دا ګپ مه لګوئ. یو سړی چې د خپل علم باندې عمل نشي کولی دی علم نه کوي. آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. انسلاخ څه ته وایي؟ د څاروي نه ګوډې وباسل سرمن وباسل دې ته انسلاخ وایي. فانسلخ منها هغه د هغې نه یکلختو اعتبار یعنی پای کتاب باندې ایمان د عقیدې هم کمزوری شو او عمل هم کمزوری شو. دا ډېر قابل عالم و قابلیت هم کمال نه دی. اصل کمال د انسان عمل دی. قابلیت یو نعمت دی بے شک لیکن انسان کی بنیادی کمال چې الله ورکړي هغه په خپل علم باندې عمل دی. او دینه مراد یوازې هغه سړی نه چې منبر باندې ناست دی یا مصلی باندې ولاړ دی. تاسو کې هر یو کس سره سنه سپویا شته دی. چاته د لسو خبرو علم دی، چاته به د سلوي دی، چاته به د شلوي، چاته به د کتابونو بې شمېره علمي. هر یو سړی د دې پابند دی چې دی په د خپل علم عمل وکړي. مونږ چې دا خبرې شروع کړو نه خلک وایي دا امام استاد دی. امام استاد تاسو ټول یادو. هر چا سره څه نه څه پوهه شته دی. یو امي سړی هغه سره هم دا پوهه شته دی چې قیامت شته. هغه سره هم د دې خبرې پوهه شته دی چې په پیو کې اوبه ګډول ګناه دی. او په دې هغه هم پوهېږي چې کم ناپ تول کول دا څه شی دی؟ دا ګناه دی. یوازې امام استاد نه یادو ته دا ټول خلق څه نه څه درجه کې دې سره علم شته. چا سره لږ دی، چا سره ډېر دی. نو چاته چې څومره علم دی هغه د هغې علم پابند دی چې په هغې عمل وکړي. قرآن مجید د دې سړي ذکر کوي. مفسرین دا لیکي چې دا ډېر لوی عالم و لیکن ډېر لوی خبیث و ګنده. د یو کتاب لیکلو په کتاب کې لیکلو چې عالم قدیم دی، د دې عالم څوک جوړونکی نشته. داسې ډېر اصطلاحات خلقو جوړ کړي. وایي خلک هغه کله به یو خبره کوي دا شی دا جسم دی او که جوهر دی.
جوهر څه شي ته وایي؟ هغه شی چې مستقل بالذات موجود وي هغه ته وایي جوهر. مستقل بالذات دنیا کې څه شی دی؟ هېڅ شی نشته. دا د یونانیانو منطقونه دي او خلقو باندې بس ګوټه کړي دي چې دا جوهر دی او کدا څه شی دی. بیا ګوري دنیا کې جوهر کم کم سیده وي. دنیا کې جوهر شته نه مخلوق خو مستقل بذات نشته. که الله غواړي یو شی به پیدا کړي او که الله غواړي یو شی به نفي کړي. دا سړی دی هم دا زمونږ استاد محترم الله دې وبخي هغه ویل دا د منطقیانو نکو د کتاب لیکلی او پای کتاب کې لیکلی چې دا دنیا خود پیدا شوې ده دا قدیم ده. خو چې کله قدیم شو نو مطلب یې دا د دنیا څوک خالق او مالک نشته. دا ډېر شی منطقیان زمونږ دې منځګزارو کې مشته دی. مولیان دي پټکی والی هغه هم دې مصیبتونو کې گرفتاری. خلک ورته مولوي صاحب وایي دا کفر حدود ته ور داخل شوی. منطق سے اسلامی علم خو نه دی دا غیر اسلامی علم دی یونانی علم دی. مسلمانانو دې د مسلمانانو کوشش کړی چې دا مسلمان کو په طریقه باندې او مسلمان نه کړی شو. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ د منطق تردید کے مستقل کتاب لکھلے لس جلد کې او دے خودلی دی چې اسلام دے منطقی دلائل ته نه محتاج. یو علم چې د صحابه کرامو تابعین د دور نه رستو جوړ شوی دی اسلام هغه ته محتاج دی. اسلام هغه علم ته محتاج وي چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و. صحابه کرامو کې منطقیانو خلق نزانه سے رکشیخ منطق لگا انګریزي علم دی. بس چل انګریزي ورځي نو چلو شو دې په دین پويږي. منطق چاله ورځي هم په دین نه پوي. خداړم باندې منطقيو او والله چې د سیدنا موسی عليه السلام ډېر سخت مخالف. هغه سره چې د انبیاء کرام خلاف کوي دا علم نه. نن کې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مخلی او داغه د سنت خلاف کوي او داغه جوابونه کوي ډېر په خپل ایمان ویریږي. کل خلق جوړ شوی حدیث براشي سنت براشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق غپری او داغه جوابونه کوي چې دې حدیث نه دا جواب نمبر 1 او دې حدیث نه دا جواب نمبر 2. ستامره به حیا انسان یې مونږ لیدم نه کم هغه انسان دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیث جواب کوي دی مسلمان دی. د الفاظ د سره غلط دي د حدیث جواب نه کیږي. خلک به د حدیث تعویل لري. دو نصوص آپس کے متصادم شي نو خلک وایي د نص کې وتاویلو کو هغه مطابق به دې جواب نه وي. دا د دې منطقيان نه چې حدیث ویلی نه داغي دغه خلی ستا په خیال یو سړی چې د خپل پلار د خبرې جواب کوي نو ته هغه څه وایي چې داخله ولا مادوګه. په دین کې یو مسله شته ده یې طرف الیدین وایي پرستو باز مونږ خپل کلاس کې کو خدا عوام پویو په دې باندې چې موږ کې بار بار لاس پورته کول دا مستحب درجه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د سیوا ټول مذهبونه بار بار لاس اوچتوي په مانځ کې رکوع تزید رکوع نه راپاسي لاس پورته کوي او چې کله دریم رکعت ته پاسي نو بیا هم لاس پورته کوي. دا سنت دی دا منسوخ نه دی. لگا پیشه په منه لګي منسوخ د پاره دلیل پګاري ته موږ سنت جوازي وایو استحباب درجه کې
तफसीली बास उन क्लास के क्यों तर्जुमा शवे दे मतलब तमंगी और मलगरे रागमाते हो वीडियो और ले गए ये दुनिया के अजीबा अजीबा पागलान खलक दे सोचते रहीमुल्लाह ने मेरे शेर नागवी चे अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ब फरमायल चे पमूस के लाश पोर्ता कवल दा बिदअत मूस के लाश पोर्ता कवल बिदअत सब मतलब द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल बिदअत दा मुसलमान दी तेरा हफ्ता जमा बार तेरह शो बारा शिरंगल के हाल ढेर हक्कानी उलमा दो दालूम हक्कानी फजला ये तमाम मैदार आता हुआ है जरा हर पागल जहाँ सर हक्कानी लिखे दे समझ लो नहीं हक्कानी दे आया था उस दादर सुन दर गई चते वो सुन्नत बाने अमल न के पबल सुन्नत बाने अमल के न कसोक पागे सुन्नत अमल की न तो से जदा बेदत नाम आते मर गए जना डॉक्टर से अब्दा से खबर ना दा खनोर हक्कानियान दिया चिकम जंगुना मंगुना गई दागी सर मुतालिक खलक लेवल तो हक्कानिया बदना हुई माए ज़दा हो बगेला बल मसल शोस दा जुदा किस्म खलक दे अगर हवाला वर करे हवाला वर सुजो खपल दर्स के है मल तक अब यागडेर घन घर इस तरह हवाले पेश की जो प्लान की जेली की प्लान की जेली की कम जेली की अल कामिल फ़ी ज़ुअफ़ाए रिजाल की हदीस थे तो पखपलम मातम हो गजारे माँ चल कामिल फ़ी ज़ुअफ़ाए रिजाल के राग रजा वो सही नुमाने तो पोए के समाना दे द्वरवात कमज़ोरी दी दाखेम ताता चे आलिम कला बदतमीज़ शिकत नागत पैगंबर द करकन सरम नखकारी नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस सरा दारविय क़तअन गलत रह तो क्लास पोर्ता के पोर्ता का कहना पोर्ता के म पोर्ता का खुजान में काफिर को दा जुल्म दे दखपल मजहब पताईद के तो दा दरूग व खल को चलास पोर्ता के वाल बिदात थी दार रिवायत तरह बेशक लेकिन अलमजरूहीन के द इब्न हिब्बान दाली के लिए चे अब्दुल्लाह बिन उमर बफरमायल चे पसलात के लाश पोर्तकवल बिदात तो ब्यागली के लिए चे कम खलक पर हदीस न पूएगी याद कम खल को मैदान हदीस न दे नागी दे हदीस नदा इस्तेमाल की चरफुल यदैन गंदे बेदत ऐब किस्मल वजाहत तरह बा हदीस के अगर दारे चे बाज खल को बा सलात दुआ तो हम वही सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकन लहुम दे सहाबे किराम तो दुआ कवा स्ता दुआ ददीद पारसरे तस्कीन दे सलात बमाने दुआ तो बाज खल को बलाश पोर्तगोल नदा से बे पोर्तगोल ये सर न बेडेर पोर्तगलू तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर और तो फरमायल चे दुआ के तासो दादा से लाश पोर्त गए दा अल्लाह बिदअतुन दा बिदअत और बेखपल लाश रवाग सल्लो दे दे सर मखामखल चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ के लाश दासी नहीं बोली अगर सो ये होगा रहीमुल्लाह रे कसो जालिम दे स्ताबा ख्याल चदा वीडियो चा कतली तरके में के पूरी तली अब एलारिशो का नशो दा टोल हजार गुना चा पकड़ा दला के बकवासी पकड़ा दायो अदना मिसाल तादा मा हो दा खलक दीन सर सके कमलो बे जोड़ गले खलक पोया कपदे बांधे चद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कम हदीस पमूस के ब्या ब्या दरफुल यदैन नकल ली तो शाह फरमाई अगर डेरम दी अगर सही दी खुदीम जाते गई देवी दाबल मुझ पर के कम दे जुल्म गई अजियाते रहे
ځکه صحابه کرامو کې شته داسې صحابه کرام چې هغوی بیا بیا لاس نه پورته کوي. دا ظلم نه دی پکار، دا جانبینو زیاتې کېږي. دا یو ادنا مثال شه دی خبرې چې د صحیح حدیث په خلاف کې خلک دروغ وایي. دروغ نه دی ویل پکار، سنت عمل دی. چاوگا فبها چاونگا فبها کتی کین سنت اگڑنوے کا او کتی پریدین پری خودلی سنت اگڑنوے کا. دانا چه مذہب ہوئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کولو دا وجہ ہوکا ناجر بملوش. او کلا کلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پری خودلی لکا عبداللہ نے مسعود فرمائی پری خودلی ٹھیک پدی بنیاد پریگ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی. دې ځکه نه دلته خو هر چا ته دا اخی زموږ مذهب دا دی. دا مذهب خبره نه دا د سنت خبره ده. اسه اجتهادي مسله خو نه خلق پہ جنگی اختمال شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ درس د بخاری کو دې مسئلے میں کو ناغوی چې سړی 2 رکعات مونږ کوي کنه 2 رکعات چې کله ما حدیثو قتل تقریبا پدې کې 200 زینو کې اختلاف ته 200 زینو کې. لیکن مصیبت دا ہے چې خلک امین بالجهر او رفع الیدین اختلاف اصل ولانجه جوړ کړل. ادانو ریټول پرې 188 مقامات پرې هغه وجه دارا چې دا معاملہ اذا وسد الامر الى غیر اهله ناهل خلق هغه مشران شو د دین کاله دې سو کې هغه ناهل دي جنگول گئی او کدی خو دین هغه ناهل دي. دا شیخ الحدیث ہے عبارت تاسو کې اکثر سره کم دینی طلباء د شیخ الحدیث صاحب تقریر د بخاری و سره زنه ګورم دا اردو کتابونه په بار کې ما کته دی لپاره چې شیخ الحدیث صاحب رائے سره رستاغه بیا ټول اختلافات لیکلي دي لیکن ابتدا کې دا جملې لیکلي دي چې په 2 رکعاتونو کې 200 اختلافات شته د فقهاو په منځ کې. هغه څوک نه ذکر کوي لیکن دې 2-3 سيزونه له یو شی ورکړل بس. علي حدیث چاته وي چې رفع الیدین کوي او حنفی هغه چا دی چې رفع الیدین نه کوي. دا علامت ده یہ سلامت نه. دا بلعام بن باعور د سیدنا موسی علیہ السلام خلاف کو بلکہ پاغه الزامات لګول هغه سره د مناظره کوشش وکړو. دا مثال ما پدې درکو چې د پیغمبر احادیث سره پنځه ازمایي مکوي کته په عمل کې وکا کنه کې مکو لیکن د پیغمبر د حدیث نو جواب نه کوي تا تر دې نقصان نه معلوم. مونږ ډېر په همدردۍ تا پویو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیث مخالفت کا کې ہوگا پر هغه پروا نشته کافر کېږي بنا لیکن کم سے کم هغه تک بد خو وګورګ ولې بد ګورې ادا ذهنیت زمونږ د نیمګړي مولیان جوړي چې دا جی زمونږ مذهب دی پلان کی مذهب دی د رسول الله په مذهب سوق دی بس هغه حیثیت نشته. ظلم دی ته چې په کم موقف باندې ستا یقین نه پاغه ودرېږي خدا رویه غلطه تاوریه ما اختیار قرآن مجید داغه سړی مثال پیش کړي فمثله کمثل الکلب چې په خپل علم عملونه کی او د رسول مقابله لراشي نو مثال یې رسشي دی ډیر ناکاره تاسو په لیدل پاکی کې پلی دی لیکن د پلیته باوجود ځان پاک غني دا ناکاره علماء کاری د شرک او د بدعات چکړو کې نه خدای خو بارې چې ته ګورې کنه ډیر غټه شملې والی خلک یې مولوی صاحب راي او چکړ دی هغه ځان خپل پاک غني سپې چې کله پیشاب کوي د خپل چدای کنه
سپی چې پیشاب کوي دا خپل وجه دی چې تا دې راته ونشي ډېر پاک یم دا زه نه یم دا فتوح الغیب کتاب دی دی آیت کریمه لاندې دا طبي کتاب دی کشاف باندې د شرح کړی دا او دې شپږم جلد دی او دا صفحه نمبر 669 کې دا مثال پیش کړی دی چې دا د ناکار عالمانو مثال دی کم سړی چې په خپل علم عمل نه کوي فمثله کمثل الکلب دا مثال د سپي دی خدای وایي د مصلی عالم نه یادو دا تاسو هم یادو تاسو ته دا پته شته چې کم ناپ تول ګناه دی که نو که ته په هغې عمل نه کوې او تا کې سپي کې فرق نشته تا ته دا علم دی چې ملاوټ کول ګناه دی نو که ته په اوبو کې پیل وشي که او بیا خلقو ته قسم خورې چې ما پکې پیل نه دی اچولی دا اوبه مې پکې نه دی اچولی نو ټیک وی اوبه دې پکې نه دی اچولی خو اوبو کې دې پیل وشلی دا کوي دا خلک دا حرکتونه دی ویږي ما پیسې وګټلې پیسې یې نه دي ګټلې دا خو هغه نقصان کړی چې دا نقصان یو یهودي هم نه کوي د یهودیان نه یو شی واخله نو چې پای کم وزن لیکلی بالکل هغه شان به او چې کوم شی وچیږي نو په هغې لیکلي چې دا کله مونږه پیک کوو نو دومره دا یې پې لیکلي په دې چې بای سوزونو کې کمی راځي مسلمانان وی مونږ مسلمانان یو مونږ الله بخلی یو په دې وجه که مونږ د کیلو په ځای نیم کیلو ورکوو نو مونږ جنتیان یو دا د سپي مثال دی د سپي مثال په دې ورکوي چې سپی همیشه په خپل هم جنس باندې حمله کوي یو سړی یو مسلمان چې په مسلمان حمله کوي د هغه په جیب حمله کوي د هغه په عزت باندې حمله کوي دغې او سپي کې څه فرق دی ما الفرق بینهما دا زیاتی دی دا ظلم دی د موسی علیہ السلام مقابلې لراغی خلک دروغ هم وایي دا نیمګړي علما دروغ وایي دي بلعام بن باعور سره سو اسم اعظم چا ویتا دا قرآن کی لیکلی کہ حدیث کی لیکلی دا نو قرآن مجید کشترے و نپا حدیث و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشتر بلعام بن باعور سره اسم اعظم نو دا گپ شپ بنا لگے یو سړی چې دغه شانتی شي نو د هغه مثال څه شو مثال یې د سپي دی ان تحمل علیه یلهث وان تترکه یلهث لام هې څه ته وایي د سینې نه چې اواز روزي یو ده هینار غوندګي زیرګې غوندګي تا سپي ته کتلی هغه داسې اواز روزي د هغه د خولې نه عربی ډیر مشکل جبره لحظ کې لومبنی شرط دا دی چې اواز روزي او دویم دا چې خوله ورسره اواز وي او دریم دا چې ژبه ورسره راښکته دې دریو ته عربی کې لحظ وي تاسو وکړئ ما نه پښتو وایي رمضانیه دورې هم کړي د لحظ معنا وکړه سره اوس معنا کول دومره آسان کار نه دی چې جی ما سره کتاب دی زه به هغې نه ترجمه وکړم آسان کار نه دی د قرآن ترجمه وکړم که ته په ده باندې حمله کې نو هم څه کوي دی د سینې نه اواز روزي خولې وازه ده لاړې ساسي ژبه یې روښکله دا د حریص سړي کاري او تترکه یلهث او که ته دې پرېږدې نو هم یې دغه حالي ولې د سهار نه تر ماښام او ماښام نه تر سهاره پورې د کار صحیح ډیره مې نه کړه الله طرف ته توجه نه د سپي کار دا دی چې دی به هر هغه دی ته خوله اچوي چې هغه د پکاري او که نه پکاري قرآن مجید فرمائی ولو شئنا لرفعناه بها تما رفع سره کار الله رافع او که نه الخافض الرافع انسان طرفات پس حاصلېږي دا الله د کتاب په علم باندې او علم نه بلکې چې په دې عمل وکړي ولو شئنا که چېرې مونږ غوښتې
نو مونږ به دې په دې پورته کړی وی که یو سړي سره د یو آیت علم دی هغه له په هغې یو آیت عمل کول فرض دی یو سړي سره نیم قرآن درځي او بل له ټول ورځي په دې ټول عمل فرض دی کله چې انسان په دې باندې عمل وکړي نه الله ولا درجه ورکړي نو چا له قرآن نه ورځي دې کم ځای کې رفع غواړي د دین نه خبر نه دی دله به الله څه عزت ورکړي د عزت بنیاد قرآن دی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائل مونږ عرب کنا اذل قوم مونږ عرب ډیر ذلیل قوم په دنیا کې ناسکه میندو سره هم نکاحونه تړل ناسکه لونو سره هم نکاحونه تړل ظلم عداوت دا ټول مونږ کې موجود ہو الله قرآن راوستو مونږ هغه زده کړو مونږ په هغې عمل وکړو نو الله مونږ له عزت راکړو عزت په دې کې دی چې قرآن زده کړی شي لیکن جماعتونو کې قرآن نه پڑھایږي دې ځای یو بل کتاب اخیستی دی هغه کتاب پنځه وخته وایي خلک ولې هغې کې دعوت نشته هغې کې دا نشته دی چې ته سود مه کوه ته شرک مکوا ته کفر مکوا ته بدعات مکوا یا ته ګیره وساته او ګیره مخ رایه دا به یې کې نشته فضائل بیانوي دا دعوت ته دعوت خو دې ته وایي چې سړي ته وي راشه دا خبره ومنه داسې وکوه داسې مه کوه پاګلانه وړېدلي خو دې ته دعوت نه وي ته فضائل بیان وایي دا فضائل دي دعوت هغې ته وایي چې کې امر نهي دا مونږ بار بار وایي روژه کې جماعت ډکي د شپې تراوو کې ختم کېږي ولې جماعت دې نه تراوه ځای ډکي څوک پې پوهېږي نه حافظ صاحب لګیا دی هېڅ چاته پته نشته چې قرآن ماته څه وایي لیکن چې کله یو عالم کینی او د الله کتاب راغلی ټول به تښتي ولې تښتي په دې وجه تښتي چې دی پوهېږي چې دی به اوس یا زما عقیده سموي یا به زما په بدعقیدګۍ باندې رد کوي یا به زما د بد اخلاقۍ سره رد کوي رایخ به دی بس دا غلط شی دی دا ګناه ده هغې سړي په خپل علم عمل نه وکړی نو قرآن فرمایل د ده مثال د سپي دی زمونږ هغه خلک چې هغوی د الله د کتاب نه خبر نه وي د سره د دې مثال بس سړی څه ورکوي چې دی څه شی دی حکم چې ته خبر دی عمل نه کوي قرآن وی کل کل حکم چې ته بالکل بے خبر دی د ټول نه غټ قسم په هغه سړی خوري چاته پدم دی رفع وضع عزت او ذلت دا د الله په اختیار کې دی دا ټول مخلوق راجمع کا که دی چاله عزت ورکول غواړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عزت نشي ورکولی ترکه مې چې الله عزت ورکول نه غواړي که دا ټول راجمع کې یو سړی ذلیل کول غواړي تر هغې ذلیل کولی نشي تر کومې چې الله نه غوښتي دا د عقیدې مسله خو د دې عزت او د ذلت سبب د الله د کتاب علم او په هغې عمل دی رفع پورتواله ښکتواله دا د الله په اختیار کې دی پکار دی چې هغه اسباب جمع کړی شي چې په هغې باندې انسان ته دنیا کې او آخرت کې ترقی ملاویږي او هر هغه خوی پرېښودی شي چې په هغې باندې انسان ته ذلت مسکنت دا ملاویږي. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر